چې مړی وشي نو دې مړی کې دونه ټیم مګ دی رسول الله مبارک فرمایي مرده له دومره ټیم ورکې چې قبر یې پکې وشي او غسل یې پکې وشي بس په دې دوران کې که 2 غنټې دي او که 3 غنټې دي بس دغه ټیم ورکې دا مه کوئ چې یاره کراچۍ کې دی او دوبۍ کې دی او پلان کې را دي ډنګرې را دي نو مړي ناچار ماچوئ بس زر ته ځان د دغې غم نه زر بې غمه کې تدفین یې وکړې دې مرده ته هم تکلیف او جمدو ته هم تکلیف دویم دا دی چې مړي ته غسل ورکوي نو زنانه دی د کور زنانه دی خپل مړي ته غسل ورکوي په پردو زنانو غسل مو ورکوي خپل کور نارینه چې د دغې کور اوسېدونکي باشندګان دي هغې دې خپل مړي ته غسل ورکوي پردو خلکو له غسل ته مه راننه باسئ بل د جنازې کټ دی د 4 کسان د کور چې دي نو دا دی د جنازې کټ رالي راټول اشرګارې ځان کره کور ته نه باسي ځکه چې زموږ میندې خویندې دغه وخت کې په سر د څادر یا د پردې اهتمام هغې نشي کولی او موږ پرې راټول سړي ورننه باسو چې د کور کې د اکثریت ښځو نه دغې سرو پردی او موږ هغه پرده والا ماته کو د مړي کټ دپاره 10 کسان او 20 ورننه وځي 4 کسان هم د دغې کور چې د دغې کور دی که د ښځې او که د سړي بس 4 کسان مې کټ رابار کړي په لار ورسره چې بیا 15 دی 20 دی 13 دی هر څوک کړه کټ خپني سي هغه بیا اجازت دی خو دغه نشته بیا یې زنانو له دا پکار دی مهرباني دې دا وکړي چې د پردي نارینه مخ کتولی دی نه ځي د پردي نارینه مخ ته په جمدانه باندې کتل حرام دی نو په مړونې هم حرام دی اوس چې لکه دا زنانه مړه شوه نو د مایارو څوک خلک دا ویلی شي د باطن بابا رمالي څوک دا ویلی شي چې موږ هغه مړې په لاره کې کېښودو چې ورګه موږ یې مخ وګورو د پردی زنانه مخ کتل د نارینه لپاره روا دي که ناروا دي ناروا دي که نه نو د دې پردی زنانه د دې پردي نارینه مخ ته د پردی زنانه کتل هم ناروا دي که نه نو دا کوم کتاب کې جایز شو یو خو د دې نه د زنانه اجتناب وکړي او چې چا کړي 2 رکعته صلات توبه مونږ دی چې الله را توبه قبول کړي ولې پردې ماته کړي دا الله حکم یې مات کړی دی او بیا چې په دغه کور کې غم وشو نو بهتر دارا لکه دا د قرآن و سنت روایت ترته نه ویم خو یو خبره راته ښکلې کوم چې دغه کور کې مړی وشو نو دا ټولو ته دا درخواست دی چې را 10 سپارې په کور کې ساتئ د ختم دا سپارې چې ورته موږ وایو دا 10 سپارې ساتئ چې کومې زنانه راشي او ورته وی اودسونه وکړي په نمبر اودسونه خیر دی وکړي یا د کوره دی اودس کې راځي خو چې دا رواج کې شي نو بیا به د کوره اودس کې راځي نو یو سپاره تلاوت دی کوي نو بجای د دې چې غیبتونه کوي او پردی چغلې او پردي کورونه روانوي او تاویلې ماویلې کوي نو ښکلی رواج به راشي یو ختم به ورپسې 10 زنانه وکړي نورې 10 به راشي هغې له بیا سپارې ورکړي نورې راشي هغې له بیا ورکړي یو ښکلې خبره رواج کې راله بل دا د جنازې په موقع مهرباني دا وکړي که په پشم کاکا کوي او که د هغه په زامنو یې کوي او که په هر چا باندې کوي د جنازې په موقع باندې د ډوډۍ اعلان مه کوئ دا میلمانه به ټول ډوډۍ خوري چې څوک یې خوري هغې به یې خوري او چې څوک یې نه خوري نو ستا په اعلان یې نه خوري خو د دې مرده چې نارینه مړ شو د ده د قرضې اعلان کوي چې د چا پې قرض دي راشئ چې ورکو دا ښکلې خبره ده د چا حق لاندې کړي د چا ځمکه لاندې کړي د چا پوله والي د لور خوريسۍ لاندې کړې را زام کاکا ور نه کړله مرګ راغی زامن دې را بیدار شو خویندو لرې خپل حصې ورکړي خویندو ته خپل حق ورکړي یا هغه قرضه دکان نه سودا راوړې را او په دې شپې مړې راغی مرګ پې راغی اوس سودا د قرض راوړې را نو پکار دار چې دغه اعلان وشي یاره ډاکټر صاحب نه دوايي راوړې را ډاکټر صاحب ته ویل دوايي کا ترا او د شپې مړ شو ټول ډاکټر صاحب پیسې پاتې د دکاندار پیسې پاتې دي چا ور سره دیاړې کړي د دیاړې مار پیسې پاتې دي او دا اعلان په جنازه کې څوک نه کوي چې د دې مړي لواحقین وایي چې د کاکا باندې رچا حقو نو راشي چې وریکو او که بیمار کمزور ورته معافي کې د الله لپاره و دې له تکړه ډوډۍ تیار را ورته په د ممون د مړم ته جوړ کړي د ممون د مړم بغیر د ډوډۍ نه خخيږي او د مړې بم بغیر د ډوډۍ نه خخيږي دا رواج ختم کې دا فضل رواج دی سندک کې خخول فضل رسم دی د سندک پیسې سندک کې به هغه مړې خخوي چې کم مړې ایکسیډنټ کې مړ دی یا اوبو ډوب کړی دی یا چاویشته او مخ سره روان دی غوښې دی نه په سندک کې په پرده کې خپ دی باقي سندک دا رواج دی
دا رواج مه کوئ دا 12,000 روپۍ ورپسې د مړي پسې خیرات وکړه په دې باندې نو هغه ته به پیښې پیدا ورسي په صندوق کې ښخ کا که په بکسه کې ښخې او کارڅه کې ښخې هغه ته دا پیدا نه ورکوي حاجي قبر پخول ګناه ده قبر پخولو ګناه مه کوئ حاجي دا د مقبره کې چې داخل شي کله مړی دغه وخت کې به څه وایي چې کله دې خاورو ته سپاري نو کومه کلمه به وایي ووایي چاته یادې څه وایي تاسو بسم الله ووایي ټول بسم الله وعلى ملة رسول الله بسم الله وعلى ملة رسول الله پنوم د الله په ملت محمد رسول الله د خپل مړي خاورو ته سپارم دا کلمات وایي چې خاوره پې اچئ نو چې څونه مقبرې ته تلي نو دغه ټول چې را قبر له څوک تلي نو ټول یو یو موټې خاوره راوالی دا کلمات پې ووایې که هغه کلمات د آیات ته نه درځي نو دا ووایې پیدام د خاورو نه واپسیم دې یو موټې ور واچو واپسیم دې خاورو ته دویم موټې ور واچو پاسېدلم د دې خاورو نه دریم موټې ور واچوې دا د آیات ترجمه ده بس پیدام د خاورو نه واپسیم خاورو ته پاسېدلم خاورو ته درې موټې ور واچوې دا د مرده حق د بدغاړه خلاصه شوه حاجي نو دې بیا مولوي صاحب به یا حافظ صاحب به د بقرې اوله حصه اخره حصه دا مستحبو کې راځي دا به ووایي بیا به مولوي صاحب لږ ورته کې قال الله قال الرسول بیان کړي خو دې کې هم زه دا درخواست کوم چې مالدار مړ شي نو بیا اوږده تقریرونه کوو چې غریب مړ شي نو بس پې وله اوبو ته کړو خلک تنګ شوي دي او ګرمي ده او زر به دعا وکړو مې خلک تنګ شوي نه دي هلته رخېټې غم پکې نشته نوټ پکې نشته حاجي نو دا رواجونه مه کوئ مه مولیان تفریق کوئ او مامیان تفریق کوئ مه کسبګر تفریق کوئ کسبګرو ته هم دا وایم چې د غریب په د مالدار په هغې کې 3 ورځې ډوډۍ چې ورته ولاړې نو د غریب په دې کې به هم ولاړې ته به هم الله ته سبا پیش کېږي تا هم پکې درانه او سپک کړي دي تا هم پکې درانه او سپک کړي دي چې دا غوړه سامیره او دا مې نیک دی او دې را لاړه را کوي نو د هغه کې 3 ورځې ولاړې او چې د غریب هغه مړ شي حاجي د غریب مړ شي نو بیا ولا څوک نه چیو لرا دی او نه پانی لرا دی او نه رامیان ولا ترمار چی وړي نه مالدار هغې له په بوکینګ او د غریب هغې کې چې دی نو بیا یوم په دوربین کې په نظر نه را دی خدای ته وګورئ دورنګي چوڑا کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا دا منځ کې منافقت دی دا مه کوئ یا یو لمبه دی او چې دی نو ټولو له په ایړه باندې ورځي او دا یتیمانان پاتې شو د یتیمانانو په حق کې بغیر د هغې د اجازت نه تصرف مه کوئ یتیم ته د خپل حق حواله شي مړي کوم وصیت نصیحت کړي د هغې مطابق ته ورکړه وکړي شي چې بیا د هغې نه پاتې شي نو هغه بیا هغې سره بیا نوره معامله کوي خو د یتیمانانو په حق کې بغیر د اجازت تصرف مه کوئ چې د هغه د هغه میخې وخت نه رسي موږ ولا دا یو نیک پکې لړ شي نو هغه دی کې به رجوع والا ته وي دونه منه روجې راولېږه او هلکه دونه غوښه راولېږه خدای دې وبخښه نو د هغه نه دې م تپوس کړی د هغه شاته خو 10 ګټه ګوساړه بیا نه ټینګېږي قطار خو به هغه په کور ولاړې او موږ وله خېټې را خپلې خېټې راپاره د پردي سر په نوم باندې بس د ځانه هغه خبره شادولا جوړ کو شادولا بس روجې راوړي روجې وخوري خېټه ډکه کړي بیا به یې په دوربین کې هم نه وینې بیا به کاکا تا پسې را دي چې یاروره ستا دې غم له ما نه دونه روجې راغلي دي او دونه غوښه راغلې هغوی ما خو نه دي ویلې وی تا نه دي ویلې ستا په نوم راغلي راکې به ته نو مهرباني دا وکړئ دا رسومات رواجونه ختم کړي الله دې ما او تاسو له عمل توفیق را نصیب کړي الله دې بی بی مغفرت نصیب کړي جمع دعا ورته وکړي ربنا اغفر لنا ولاخواننا